أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. اس دی آیات کی وعید بیانائی او یره ورکی اغه انسان ته چې د مړی نه یو وصیت واورېدو او دی را لګېږي اغه وصیت کی تغییر او تبدیل لاولي، نو په دې وخت کې مجرم دا کس ته چې چاته وصیت شوی دی وصیت والا نه دی. فمن بدله، چا چې بدل کو دا وصیت تبدیل وصیت بعد ما سمعه، پس دا غینه چې خېته اورېدله او دا هغه په مطلب او په مقصد خو پوه شوی چې ما ته داسې حکم کوي او دی را ولګېږي، پس دا غینه بدل کی. بدله یو صورت دا ده چې زیادت وکړي په مشابهي کې. مثلا هغه وصیت کړی دی چې زما د مال نه پلان کې له 1,00,000 روپۍ ورکړي، دی وایي چې یاره ما ته وصیت د 2,00,000 کړی. دغه شان تبدیل دی په نقصان. هغه وصیت کې 1,00,000 روپۍ ویلي او دی وایي چې یاره وصیت کې 50,000 ویلي چې پلان کې له 50,000 ورکړي. دغسې تبدیل په کتمان دی. پټۍ چاته نه وایي چې پلان کې په وخت د مرګ کې دا وصیت کړی و چې زما د مال نه پلان کې له دا شی ورکړي. یا نور کم قسم تبدیلین دي هغه ټول په دې کې داخل دي. بعد ما سمعه قید ولګو، سمعه معنا علمه. السماع کنایه د علم نه، ځکه دا سماع طریقه د حصول د علم. په یو شي سړی اله پوهېږي چې د بل نه واوري نو بیا پې پوه شي، نو ځکه وایي بعد ما سمعه اورېدلی دی پوه شوی دی په هغې. دا ضمیر بدله سمعه اسمه او یبدلونه، په دې ټولو کې ضمیر راجع دی د قول ته او یا کلام ته چې موسی په وخت د وصیت کې وایي او لفظ د الوصیه په دلالت کوي، او یا ضمیر عیسی ته راجع کا چې کوم د وصیت ته معلومیږي. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، یقینا گناه هو د بدلولو د وصیت على الذين فآکسانو د یبدلونه چې دا وصیت بدل کو. گناه په ځکه ده چې د شریعت د الله مخالفت وکړو. وصیت والا باندې چې کوم حق د وصیت ته کړی دی، خو اوس نقصان د موسی دی، د موسی دی چاته چې وصیت شوی دی، نو اوس ګناه په هغه ده. دلته فإنما اسمه على الذين يبدلونه ویلو، په دې کې اشاره وکړه علت د ګناه ته. ګناه په ځکه ده چې د اصل کې تبدیل کړی دی، ځکه ګناه په ده ده، دا یې نوی کړی بیا په ده باندې ګناه نه وه.
ان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی سمیع پوی دی، علیم سمیع اوریدن کې د ستاسو د اقوالو، او علیم پوی دی. په دې جمله کې سخت دمکی دا یره ورکولی هغه کسانو ته چې وصیتونو کې په حق کې تبدیلی راولي. الله سمیع دی، ستاسو خبرې اوري. د موسی خبره موري. او علیم پوی دی په دې عمل د موسی چې کوم کار کوي تبدیلی کوي، دا الله ته معلوم دی، سزا به ولور کی. مراد تینا دا تبدیل کون کے ہے. یا سمیع ضمیر راجع کا دا وصیت کون کی تھا، وصیت کون کی وصیتون اللہ اوری. او علیم پوی دے دا پنیتونو، دا نیت که صحیح اللہ بولا خبر لور کی، غلط نیتیو سزا بولا ور کی. اب دیکھیں اولانه قول راجح دی چې دې کې دمکی دغه موسی ته ده، څوک چاته چې وصیت شوی ځکه فمن خاف مرستو په هغې دلالت کوي، او فمن بدله مخکې جمله هم دلالت په دې کوي. فمن خاف من موص جنفا او اثما، اوس دې آیات کې الله تعالی هغه حالت ذکر کوي چې پای کې تبدیل وصیت جائز ده. خیر په دې حالت کې کتاب وصیت کې تبدیل او تغییر راوستو نو خیر. فمن خاف سوچي ریدل می موسن د وصیت کوونکی نه، جنفن د کوګوالی د جهالت د وجنه ظلم تا، او اثمن یا د ګنانا. خافا معنی څه ده؟ توقع وعلم، غالب ګمان دی چیرې دا انسان په دې وصیت کې اوس نقصان کوي او ګناه طرف ته میلان کوي. جنف ویل کېږي میل او جوره، ظلم ته ویل کېږي کوږوالي ته. بیا بعض علما وایي اجنفه دا هغه ظلم ته ویل کېږي چې په وصیت کې سړی د حق نه واوړي، اجنفه ویل کېږي. او جنفه چې کوم دی، جنفه مطلق میلان عن الحق دی. او اسم ویل کی هغه عمل ته چې الله په خپه کی. دا دوانو جملو د دوانو ټکو په منځ کې څه فرق دی؟ دوانو لفظونو په منځ کې فرق دا دی چې جنف کې میلان دی د حق نه د خطا د وجنه، قصدن عمدن. وصیت د ګناه نه کوي خو غریب خطا شي، خطایی د وجنه استه وصیت د شر نه خلاف وکړو. ولدی په مقابل کې اسم ده، او اسم میلان دی د حق نه عمدن، قصدن عمدن سره د علم نه. وصیت کې زیاته کې دي ته اسم وایي. معنی دی کستا پته ولګېدله چې دا مړی چې مړ کېږي دا وصیت کوي، خو وصیت یې د شر نه خلاف وکړو، یا د خطایي د وجې نه غریب خطا شو، او یا قصدن عمدن د شر نه خلاف وکړو سره د علم نه. فاصلح بینهم، بیا دې را ولګېدو اصلاح وکړه په مابین د مړي کې او د هغې د ورثو کې. دا وصیت یې ول په شرع مطابق وکړو، مطابق د شریعت یې وکړو. مثال په طور باندې
وسی را اولګېدو وصیت یې مړی را اولګېدلو وصیت یې وکړو ورثو د پاره وصیت وکړو چې زما ټول مال دې زوی له ورکړی شي ښځې له دې ورکړی شي اوس دې کس ته پته ولګي چې د وصیت د شرع نه خلاف کړی دی او دی را ولګېد په هغې عمل ونه کړو د شرع مطابق تقسیم د مال وکړو نو په ده باندې ګناه نشته چې تا ولې د وصیت نه خلاف کړی ځکه دا وصیت د شرع نه خلاف چاله مال نشي ورکولی وارث له مال نشي ورکولی یا مثال په طور موږ د پښتنو طریقه هغه دا ده چې هغه د نوم غم وړی چې ما پسې خلک خیرات وکړي خلک مې نوم وکړي او دی راولګېد اوس وصیت یې وکړو ورور ته وراره ته تره ته چې ما پسې به د اولې ورځې خیرات هم وکړي اوس خات به م را پسې وکړي دی را ولګېدو اصلاح له وکړه په هغې عمل ونه کړو چې دا د شرع نه خلاف عمل دی د ده پکې ریاکاري غرض ده او دا مال له د بچو بربادولی نه شم استه په عمل ونه کړو فلا اسم علیه سبب نه په دې باندې به ګناه نه وي ځکه دا وصیت کې د چا څه ځایتی دی ورثو څه ځایتی دی که نه تاسو ټول 1,00,000 روپۍ دې ساتلي دي او هغه هم ته په قلبو ورکې خیرات دې ولګولې نو ورثو ته څه پاتې شو دې معنا ده د دواړو آیاتونو بیا د عام علماو په نسبت باندې د آیات همدغه معنا ده وصیت والا وصیت غلط وکړو او دا مصیبه په هغې باندې عمل نه کوي د شرع مطابق یې کوي خیر په د ګناه نشته بعضې مفسرینو رایه دا ده چې د دې آیات مقصد دا دی چې ګوره یو تن به کله وصیت کو څه به کو وصیت به کو نو په دې وصیت په ټیم کې به دې کسانو ته څه کو تلقین به ورته کو چې داسې وکړه داسې وکړه مال پردو له ورکا بل له ورکا او بشي به نور پیدا کوي ته ځان پسې ولګوا نو په دې ټیم کې چې کوم یو تن ناسته دی او هغه را ولګېږي او هغه کس ته وایي چې پام کوه ګوره د په خبره باندې عمل ونه کړي دغه موسی ته په دقه دا مړي ته په دې وخت کې وایي چې ګوره ته چې دا کوم وصیت کې دا وصیت ستا د شرع نه خلاف دی د شرع نه خلاف وصیت مه کوه ګناهګارېږې په دې نو ده چې ورته دا تلقین وکړو په دې تلقین په وجه باندې په ده ګناه نشته د اجر او ثواب الله ورکوي د مخکې قول مطابق وصیت یې وکړو خو د شرع نه خلاف مړ شو اوس موسی په هغې عمل نه کوي دلته لا مړ نه دی په دې وخت د وصیت کې ورته څه وکړي تلقین ورته وکړي فاصلح بینهم د هغې په منځ کې اصلاح راوستله چې د شرع نه خلاف مه کوه د شرع مطابق وصیت وکړه ځکه په دې وصیت باندې ته مجرمېږې او د دې په وجه باندې به اختلافات ستا په ورثو کې راشي او هېڅ هغه اصلاح وکړه نو فلا اسم علیه بیا په ده ګناه نشته د تلقین چې ته وکړو په دې تلقین کې به په ده ګناه نه ان الله غفور رحیم الله بخونکی دی رحم کوونکی دی دې جمله کې وعده د الله تعالی د طرف نه د ثواب دغه مصلح ته په اصلاح ګوره ګناهګار دی ګناه وکړي الله ته بخښنه کوي د ګناه او په هغه باندې رحم کوي چې کم یو تن تبدیلی کوي په دې وصیت کې د پاره د اصلاح نو دته خو په طریق اولا باندې الله مغفرت کوي
او الله په د باندې په طریقه ولا رحم کوي ځکه دا وصیت نه مخالفت په کوم نیت باندې کوي په نیت د اصلاح باندې کوي په نیت د فساد نه کوي نو الله به تبخنه کوي ان الله غفور رحیم الله بخون کې ده رحم کوون کې ده ابه دې آیات کې دنه الله تعالی موږ تاسو ته دعوت را کړې ده تراحم ته په یو بل باندې رحم کول او د محبت په خپل منځ کې مینه محبت کول پلار او زوی خپل خپلوان د یو بل سره مینه محبت کول پکار دي داسې اسباب اختیار نه کوي چې د هغې د وجې نه عداوت او د هغې په منځ کې پیدا شي دې وجې نه حدیث کې راځي ان الرجل لیعمل یو سړی به عمل هم کوي ښځه به هم عمل کوي د الله په طاعت شپېته کاله به عبادت وکړي مرګ ته چې رانږدې شي سته وصیت کې به ضرر وکړي که نه مال به ټول چاله ورکړي زما خپلوان نږدې خپلوانو له ورکړه زامنو له مې ورکړه نور خپل خپلوان هغه به محروم کړي سته د هغې په وجه باندې به الله ورته بوځي الله د آیات لستلو د ابو هريره رضی الله عنه د آیات لستلو من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار دې وجه نه زیاته مکه ضرر اونکه چې مال بچو لور کې یا خاص کسانو لور کې او غنور ته محروم کې ته وصیت وکړه چې زما په مال کې د شریعت مطابق عمل کوي که وروسته به چا خویندو له نه ورکول لورین له نه ورکول هغه مجرم دی ته به پای کې مجرم نه او که تاسو وصیت وکړلو او دې جرم کې ستم شریکی یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اوس دې آیات کې الله امر کوي په یو بل عبادت چې هغه د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی چې هغې ته ویل کېږي روژه د رمضان الله تاسو باندې روژه